میا صاحب یو دوه خبرې وکړې ډېرې اهمې. یو هغې دا وویل چې د دې په شا باندې باقاعده منصوبه بندي ده او په پلانینګ کېږي او پیسې ورکول کېږي. دویمه خبره هغې دا وکړه چې دې کې یعنې که په هر نوم کېږي او بیا موږ د پنجاب د میاں نواز شریف دغې واقعیتو چې که وګورو نو هغې سره یو مذهبي پس منظر او یو مخصوصه ناره هغې سره تړلې شوې ده. دا یو ډېر خطرناک ټرینډ نه دی؟ بالکل خطرناک ټرینډ دی او دا خبره څرګندېږي چې دا ملک دا سوسایټي د انارکۍ طرف ته روان ده، سیول وار طرف ته روان ده او دا الارمینګ دی. موږ له فوري طور باندې د دې نوټس اخیستل پکار دي څومره چې سټیک هولډرز دي او په هغې کې څنګه چې خبره راغله میډیا هم یو اهم سټیک هولډر دی. زما په خیال یو څو کارونه داسې دي که موږ وکړو نو موږ په دې کې کامیابېدی شو. یو خو دا دی چې پولیټیکل لیډرشپ ځان دپاره یو فریم جوړ کړي، یو چوکاټ جوړ کړي چې د دې چوکاټ نه موږ بار نه وځو. نظریاتي اختلاف په اومي، پالیسي اختلاف په اومي، خو نظریاتي او پالیسي اختلاف په موږ دې چوکاټ کې ساتو، د دې چوکاټ نه بار نوځو. یوه. دویمه خبره دا ده چې سیاسي جماعتونه په مشتاق صاحب د دې نظریاتي اختلاف په موږ څنګه وضاحت کړو؟ دلته کې خو بیا وایي دا کافر دی او بس د کفر فتوه پې ولګي او بس دا مسلمان نه دی، دا د دایرې نه بار شو، دا باغي دی، دا باغي دی، دا غدار دی. دا د نظریې وضاحت په داسې کېږي. زه خو دا خبره کوم 1973 کانسټیټیوشن دی، په هغې باندې جماعت اسلامي هم دستخط کړی دی، JUI پې هم دستخط کړی، مفتي محمود صاحب، ولی خان صاحب پې هم دستخط کړی، خان عبدالولي خان بوټو پې هم دستخط کړی دی. د 1973 په کانسټیټیوشن باندې چې څوک چا دستخط کړی دی او هغه پاکستان کې د هغې روح سره نافظ کول غواړي، هغه نه بنیاد پرست دی او نه سیکولر دی او نه لیبرل دی، هغه معتدل مسلمان دی. هغه که ځان ته سیکولر لیبرل وایي هم غلط وایي. چې ته د 73 کانسټیټیوشن تحت سیاست کې او د 73 د کانسټیټیوشن تحت ادارو ته ځي، یعنې سینټ او پارلیمنټ او صوبایي اسمبلو ته ځي، نو او بیا ته ځان ته سیکولر او لیبرل وی، نو تا بیا د کانسټیټیوشن کتلی دی، یا ته ځان ته بنیاد پرست وی، یا ته ځان ته انتها پسند وی. دا سیکولر لیبرل، دا بنیاد پرست، انتها پسند، فانډامنټلیزم، دا بارو ټرمینالوجیز دي، دا مستعار اصطلاحات دي. څنګه چې هغې موږ ته د بار نه راغلي دي او موږ په پردو اصطلاحاتو شوان وکړو. د دې ټولو اصطلاحاتو خپل یو علمي پس منظر دی، خپل یو تاریخي پس منظر دی. دا زموږ د خاورې، زموږ د کلچر، زموږ د تاریخ دا پیداګیر نه دی. دا د مغرب د خاورې، د مغرب د تاریخ، د مغرب د ماحول پیداګیر دی. لہذا زه دا وایم چې 1973 چې کوم دستور دی د هغې مطابق خو ټول سیاسي جماعتونه په یو بنیادي چوکاټ باندې متفق شوي دي او هغه چوکاټ باندې چې کوم متفق شوي دي، زه خو دا وایم چې هغه ځان ته د هغې نه پس سیکولر وي یا لیبرل وي یا بنیادپرست وي. دا د کوم فریم خبره چې د میاں صاحب وکړه، تاسو ګڼئ چې هغه فریم موږ سره موجود دی او د 1973 د آئین په شکل کې موږ سره موجود دی او د هغې لاندې تګ پکار دی؟ بالکل بالکل، زما په خیال د هغې لاندې تګ پکار دی. خو بیا هم انساني سماج دی، اختلافات د پالیسۍ هم راتلی شي، اختلافات د نظریې هم راتلی شي، اختلافات د تعبیر هم راتلی شي. په دغه اختلافاتو دپاره موږ یو چوکاټ جوړول پکار دی چې دا زموږ ریډ لاینز دي. د دې ریډ لاین دا به موږ نه کراس کوو. دا یو بنیادي. دویم څیز دا دی چې سیاسي جماعتونو کې انټرنل ډیموکراسي راشي، ډیموکراسي ټالرنس راولي، ډیموکراسي برداشت. چې کله سیاسي جماعتونه فیملی آوټفیټ سي او خانداني جاګیرونه او هغې کې کارکنانو ته حق ملکیت نه حاصل، د هغې په نتیجه کې به بیا هم دقسې سیاسي ورکري چې هغه به مطلب دا د مزدور په شان، هغه مطلب بیا دقسې اپروچ، هغه به بیا په پیسو باندې نارهبازي هم کوي، هغه به په پیسو باندې جلسې ته هم راځي او بیا به په پیسو باندې خلک په پیزار